بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی دی. او چې ډیر امداد نه کیږي نو تاسو سره مخامخ کو. هغه خلک چې د الله په لار کې پیسې لګوي، حقدارو باندې پیسې لګوي، نو هغوی سره هم سره ډار نه لګېدلی، نه ورسره ګیدړ سینګی وي، همدغه شانتې ویډیو ورته مخې ته راشي، هغوی ورسره امداد وکړي. ګرانو کتونکو، رمضان المبارک را روان دی. د دغې خلکو مونږ سره یو تړاو وي. څنګه چې تاسو ته ذکر کوم، پرون ما یو ویډیو کړې ده، د مردان زنانه راغلی وي. نن دا چې کومې زنانه تاسو وینئ، دا د پیښور دي. پیښور د عبدالله روډ نه خپلې مجبورۍ، بېوسۍ، بېکسۍ، بې څوکۍ دې ځای ته دې در ته راوستل. دوی سهار وختي راغلي دي او د سهار نه واله تر دارې 12 بجې کېدو کې در په در زما په تلاش کې دوی ګرځېدل. بچا به ورته اړه کې ځا چولیم چې غلی لاړ شه. د خپل رب نه هم دغه سوال دی چې خدایه د دوی دا راتګ په ځای وګرځئ. ګرانو کتونکو، دا یو خور ده، دا رور یې په دې لاس کې دی، دا رور یې په دې غېږه کې دی. او خو د دې وګورئ، دا خپې لږې کوله وکړه، د ده دا خپې چې کوم دی نو دا ډېر په بد حال کې دی. لکه دا مور چې کومه ده، دا د لورکۍ سره دا مور ده، دا پالج وخلې ده خپله چې کومه ده، نو په ډېره زور ولاړه ده. نو ضرور ورسره مدد وکړئ، ضرور ورسره مدد وکړئ. څه به وایې مورې؟ مورې څو بچي دي؟ زما 3 جنکۍ دي، 4 هلکان دي. خو بچو ودونو کې بچې بیا خو نه تښتي. اوس په کور باندې تاسو یې زما دا بوډا خاوند دی، دغه والې دی، دا شکر خراب کړی دی. او ته هم پالج وخلې؟ 4 کاله زما وشو، نه علاج ته دی نه موږ ته. داسې کور کې پراته یو چې سیلاب را باندې راشي. پېښور کې په اودره کلي پاوکې. او جی دا ځای درته چا وښودو؟ دا موږ په موبایل تاسو دغه کتلی وو پروګرام، نو هغه اوس په رشقه کې یو ځای نه کې تپوس کوو، بل ځای کې سهار موږ 8 بجې راوتي. 3 دواړه لوریانې په کور دي؟ نه، 2 درې، دا یو دا کشره ده دته ناسته. خورې څه به وایې ته په دې موقع ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند بس ډېر ګران تېرېږي، د خدمت دپاره ناست یو. ګټه وټه څه ده؟ بس مجبوري م ده، نو څه بس الله ته ناست یو. د دې علاج کېدی شي؟ علاج کېدی شي، خو بس ډېرې پیسې پرې لګي. څومره؟ الله اوس رانه هېر ده. اوس زما سر رګ بند وي، په دې ډېر پیسې لګي. کوم موږ روټۍ تاریانې روټۍ دي. دا بوتللو ګران راته ډېره ګرانې، خو بس دې ویل بوجوې ځان سره. په رشقه کې 2,500 روپۍ. نو ما ورته ویل چې دا نه شو بوتللی. زوی مې په موټر سایکل باندې بوځم، زه نه شم، دا ډېر مزل دی ویم. زما په دې خپه بیا درد راشي ډېر سخت. او جی خوراک څه کوم څه بندوبست دی؟ روژه هم را روانه؟ هېڅ هم نشته، هېڅ هم نشته، سم نشته. داسې ناست وو د خولې سرې ته. تاسو وایي چې شیرپه هلته به لاړ شو؟ موږ ویل که د سره څه امداد څوک وکړي، پیمپرو د دوایانو، خو زه بیا د کرۍ کور دی. موږ چې دونه امداد را سره څوک وکړي، یو 2 مالیزې موږ له الله راکړي که نه، همدې 400 کې دي، خو چې دی راکړي. اوسېږو چې اوبه راکړئ په بالټو، یوه نیمه بجه اوبه شول ګیټ نه بهر. داسې کور کې اوسېږو، مجبورۍ نه. او کرۍ رانه خالي بیلونه الي. اوس 10,000 کو 10,000 بیل راغلی. کم دي؟ خاوند مې کار نه شو کولی. تا ویډیو تړم نو که نه؟ د چا؟ والله موږ چېرته تللي نو د مجبورۍ نه راووتو، چې موږ ویل ځه څوک را سره امداد وکړي. موبایل نمبر دې راکړه. ګرانو کتونکو، د دوی خبرې تاسو واورئ. زه بیا ورته څه وایم چې یاره څومره ضرورتمند دی او څنګه دی. دغه مور ده، دغه لور ده، دغه معذوره زوی دی. په کوم کور کې چې داسې معذوري په هغې رحمتونه راورېږي، خو د کور هم دغه نشته دی. کوم خلک چې وایي موږ کورونه ورکوو، نو دا د کورونو حقدار خلک دي. دوی له دې پکې کور ورکړي، دوی ته توجه وکړي، دوی دې په یو ښه کور کې ژوند تېرولو ته چې کوم دی نو پاتې کړي. بوډا خاوند دی، ما ولیده شوګر بیمار دی. دا نمبر دی 0317 69 85 309 که نه؟ دا به په 0 نه دی که نه؟ دوا به کې وته دوا
او دوا به کوي که نه ورته دوا به کوم داسې دا دومره راوستل ګرانې راته چې خو لاسونو نه سم په لاس ګرانو کتونکو 0317 69 309 ډایرک ورته کال کوي ډایرک ورسره مدد وکړي خپل صدقات ورکړي خپل خیراتونه ورکړي د ګڼکپانو نه به ځان ساتئ ډېر خلک وایي چې پیسې دي روتري پارم دی 3000 5000 ولېږه نو ګڼکپانو نه به خیال ساتئ ښه ډېر برته بالکل کېناستې شي ګرانو کتونکو ضرور ورسره تعاون وکړئ د هغه پېښور نه دې ځای ته په یو امید باندې راغلي مننه خوشحاله